تی په ډېر هم نشم اوښتی په دې ځای کې خوږېږي. او دا لاس دې وښیه، دا لاس دې ولې؟ دا په دې دا خوږېږي، دانه پرې راختلې اوس خوږ شوی. دا هم دانه ده؟ دا هم دړ کوي او دا خپه دې هم دړ کوي؟ لکه دې له ما اپریشن هم دغه وکړه په درګۍ کې که نه خپې ماته ده په خپه کې راډ لګېدلی دی بیا دغه وشو ما ته سکوټر والا هم دغه وکړ نه وتښتېد خو هغه بېمانه و ما پیسه ګاډي دا ونه کړه ما چې زه به اوس چېرته ګرځم اوس زما غریبي ده نو اوس منډې تړلې دی پسې نشم والی هغه هم رانه لاړی ورک شو. او بله خبره دا ده چې د پیسو نه دومره مجبوره شوم چې دا ماشوم ورته بله ځای د دې چت په سر را پرېوته خپې بیا بې ځایه شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی شیرګل بدرګه روډ باندې اکرم کلی کې ازما په لاس کې چې کوم اکسره ښکاري نو دا د امین خان د ماشومې ده چې هغې ته سوخ مخ کې یو دانه په وجود راختلې او دا دانې دومره نقصان وکړو چې امین نن مجبوره کو چې هغه کیمرې ته مخامخ شي او د خپل بچي د پاره آواز اوچت کی. د چم گاون خلکو ورسره لاس امداد هم کړی و دغه ماشوم یې اپریشن هم کړی و تر خپل وسه پورې خو چونکې نقصان دومره وشو چې اوس یې د وس نه بار دو. امین خان په پردۍ کوټه کې دی او بخر وله کوي او په دا کم کور کې چې پاتې کېږي نو دا پردی کور دی د بخر په بدله کې دلته ژوند کوي. راځو د امین خان سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې ښه؟ خیر دی قلارې ده چې زما دا لور ده که نه دا غالبا د 11 سال عمر ده او په دې ما غټې خرچې وکړې دا پېښوره پورې د یوې دنیا د بلې پورې مې وګرځوله خو اخر دا چې مجبوره شوم بس بیخي په ځان له به دې لاس باندې معذوره یم اوس د ځمکې نه څه شی پې نشم راخیستی خو زه دې د اوسه پورې دومره دغه مې نه و کړی که نه ما و چې زه علاج به یې وکړم داسې جایداد مې هم نشته داسې دغه مې هم نشته چې زه یې ورله خرڅ کړم اوس دې ته تکلیف وي شپه ورځ جاړې ورته غریبه په کاټ کې پرته وي اوس ما دا دغه وکړم او چې دې ملګري راته وویل چې زه میډیا والا راغواړم او زه بس دا تاله دا دغه کوم که نه نو اوس دا زوی مې و غالبا د دې سټیډن کې وکړو سکوټر وواهه او په دې مې 1,00,000 روپۍ ولګولې د دم د خپه ماته په دې کې راډ دی اوس هم کال بعد باندې اپریشن به یې که نه هغه هم رانه لاړی ورک شو. او بله خبره دا ده چې د پیسو نه دومره مجبوره شوم چې دا ماشوم ورته بله ځای د دې چت په سر را پرېوته خپې بیا بې ځایه شوه. بیا کسان وویل چې پیسې ما وویل چې اوس نشته دی نو زه ډاکټر له وړي وه دا پلستر یې تاو کړه دغسې اوس ورته ناسته ده وایي تکلیف دی ژړاګانې ورته کوي خو زه اوس ناست یم دغسې زه یو بل ته دغه کوم خدای پاک دې څه زه څه وکړم. بیا دې ملګري راته وویل ول زه میډیا والا راغواړم او لپ جپ دې له جوړو که نه نو اوس دغه له غټه دې باندې څه دانه پرې راختلې وه؟ په دې دانه راختلې وه د پیدایښت نه بې دانه وه که نه بیا مې مردان ته ویل پېښور ته مې ویوړل پېښوره پورې مې وګرځوله هغه خو زه سیټ شو بیا هغه دانه راماته شو په هغه ټایم کې بیا یې کال پاسې به دې بل طرف ته بخار وکړه بیا مې ویوړم مردان ته په مردان کې مې ول اپریشن وکړه هغه ول اپریشن وکړه د اپریشن سره بیا په دې لاس باندې راوخته بیا یې به دې وږه شوه نو بس ګرځنده دانه وه داسې کړې وه چې غریبي د بدن یې سم خجولی دی د غریبي. دا څو کاله مخکې دا واقع شوي؟ دا غالبا 11 سال به کېږي. 11 کاله مخکې پیدا دانه راغله؟ 11 کاله مخکې پیدا دې حد ته نقصان راورسو؟ دې حد ته نقصان راورسو بس چې معمولي پرې وځي نو خپه یې بې ځایه شي خپې دغه ایسرې وګورئ که نه دا اوس ډاکټر راته پېښور کې وویله چې د دې د هډوکې کوږوالي ته روان دی که نه دا چې د 15 کالو شي د دې به یو اپریشن بل کېږي او یو اپریشن به اوس کېږي نو زما پې دومره وس نه راته ما چې په دې خو زما وس نه راځي چې زه به څه کوم که نه او سرکار هم داسې دغه نه کوي چې نه بس دا دغسې پرېږدم نو چې زه پرېږدم هم دې ته تکلیف وي چې معمولي وغورځېږم بس تکلیف ورته راځي بس بیا ته په کاټ کې دغسې پرته وي په غېږ کې ګرځو په دې باندې راځي خرچه 15 لک روپۍ پې ول راځي هغه ډاکټرانو ورته وویله. ستاسو نوم دی بچې؟ زلحاج. تا د څه تکلیف وي؟ زما په خپه داړې. په خپه باندې دړي؟ خوب ته کولی شي؟ نه زه تی په ډېر هم نشم اوښتی په دې ځای کې خوږېږي. او دا لاس دې وښیه، دا لاس دې ولې؟ دا په دې دا خوږېږي، دانه پرې راختلې اوس خوږ شوی. دا هم دانه ده؟ دا هم دړ کوي او دا خپه دې هم دړ کوي؟ وکړه چې ډېر درد دی نو بیا څه کوي؟
چې درد ډیر شي بیا دړکې بیا جاړم بیا جاړې جړا سره ښه شي نه نه ښه کېږي دا ستاسو کوټه باندې دا زمونږ ترور زوی دی هغوی په کوټه کې تاسو ورسره خپل د وسه ستاون کړی دوی سره بس موږ خو دوی سره قسم خپل وسه وکړو خو لږ دا سیز دغه نه بار دی او د خلکو دغه نه بار دی که نه جی جی نو موږ که څوک څه غټ دغه سره وکړو د اپریشن باندې دوی ډاکټر چې 15 لک روپۍ لګي 15 لک او نو موږ که داسې څوک پیدا شو دا 15 لک روپۍ دغه شي د اپریشن پوشي د ماشومي او دې ګزارش ډېر ښه خبره وای ډېر غریب دی او ډېر مشکلات دي ورته ډاکټر درته سوچ څونه به راځي خرچه 15 لک روپۍ پیور راځي او زه په خپل د غرنټې خو ګودال مزدوري نشم کولای په دې لاس باندې معذور یم نو بس وړو که زوی مې د 14 کال هغه دغه منډې تړلې وای سو تل شیرګل ته هوټل کې دی کنال ته خپل دغه بیا د شپې راځي سار مانځو اخلاړ شو د شپې راځي نو نور څه د مزدوري درک نه نشته دی نو ستاسو ایزی پیسہ شته ایزی پیسہ نمبر دی ایزی پیسہ مې نشته د نمبر شته دی جوړ به کوم دغه د موبایل نمبر دشته تاغه وایا 0347 78 26 976 نمبر دی بیا وایا 47 78 26 976 دا د موبایل نمبر د موبایل نمبر دی ایزی پیسہ ولا جوړه کړئ جوړ صحیح او د خپل ځای اډریس هم وای تاسو ته کله چې کم یو دی دا خو بدرګه روډ باندې اکرم خان کلی دی ته وای اکرم خان کلی روډ د پاسه را دي نواب کلی سره دی پم سره دی شیرګل نه چراو شیرګل نه چراو وړو بدرګه روډ باندې قدرمند امین خان د بارنګ سره تعلق ساتي او د بارنګ نه خپل مهنت مزدوري لدل تراغلو دلته د چا په کوټه کې ژوند کوي او بخر کوي د بخر په بدله په دغه کور کې پاتې کیږي خپل مهنت مزدوري کوي دغه ماشوم او د دې خبره تاسو واورېدلې چې یو معمولی غونډه کې دانه او داغه نه نقصان شو ماشوم ته تکلیف ده امین نن د کیمرې مخې ته ولاړل د شتمنو خلکو نه سوال کوي د خپل ماشوم لپاره چې داغه علاج پیوشي د امین خان نمبر تاسو ته په سکرین ښکاری ضرور د امین خان سره رابطه وکړي او د دې سره تعاون وکړي چې د خپل بچي علاج پیو کړي د دې سره ما شهید خان شهید له اجازه راکړي د الله پامان